أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية. دا سورة الانشقاق مکی سورت مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 25 آیاتون دی. پدې سورت کې د قیامت حالات، حساب کتاب، د نیکه او د بدې بدلا ذکر کیږي او ورپسې غافل انسان ته د بیدارېدو او د سوچ فکر لپاره ترغیب دی چې په الله ایمان راوړه او قرآن وپېژنه، په قرآن باندې عمل وکړه. لومبی ذکر کیږي چې قیامت پر ورځ باندې دا اسمان به ټوټې ټوټې شي. دا ځمکه چې دې کې دننه څومره خزانې دي هغه ټولې را بهر شي. څومره په دې کې انسانان او حیوانات ډوب دي هغه ټول د دې نه راوځي. میدان حشر کې دا ځمکه داسې اواره وي چې په دې باندې هیڅ قسم غر، ونه، آبادی، کند کپرې، غارونه هیڅ بم پکې نه وي. یو اواره تخته وي لکه چې ربړ راښکلی شوی دی یا سرمن راښکلی شوی دی، داسې اواره تخته وي. اذا السماء انشقت، هغه وخت یاد کا چې اسمان به ټوټې ټوټې شي، شق بشي، شق ټوټې ټوټې. واذا الارض مدت، او دا ځمکه دا به خوره کړی شي. مد په معنا د راښکلو، اوږدېدل. پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ دا ځمکه به داسې راښکي شي، خوره به کړی شي لکه چمړه یا ربړ چې راښکي شي، اوږده شي. خو سره د دې میدان حشر کې چې په دې ځمکه باندې دا حشر کېږي، د ابتدا د دنیا نه تر قیامته پورې تمام انسانان به راجمع شي. نو هر انسان ته به دومره ځمکه میلو شي چې صرف 2 قدمه به یې پرې لګېدلي، زیاتي نه. دې ځمکه کې چې څومره خزانې پرتې دي، والقت ما فيها وتخلت، راو بغرزي ما اغا فيها چې دې ځمکه کې دي، وتخلت دا به خالی شي. په دې ځمکه کې څومره انسانان پراته دي، څومره حیوانات دي، د هغوی د بدن ذرات پراته دي، دا به ټول دې ځمکې نه بهر راوځي.
یو زلزله به راشي او زلزلې سره به ټول را بهر شي. اذا السماء انشقت بکم وقت کې چې اسمان به ټوټې ټوټې شي واذنت لربها غوږ به کېږدي خپل پروردګار ته وحقت او لایق دي دي اسمان لا چې د رب حکم ته غوږ کېږدي تکوینی حکم به چې ټوټې ټوټې شي د رب حکم به مني. واذا الارض مدت او په کوم وخت کې چې د ځمکه به اوږده کړي شي خوره به کړي شي. والقت ما فيها راو بغرضی ما اغس فيها چې په دې ځمکه کې دي وتخلت او دا به خالي شي. واذنت لربها غوږ به کېږدي د خپل رب حکم ته وحقت او دې ځمکې له لایق دي چې د رب حکم ومني. يا أيها الإنسان إنك كادح اے انسان یا أيها الإنسان اے انسان انك كادح بے شک تکلیف برداشت کون کیے الى ربك پل پروردگار طرف تا کدحن پا تکلیف برداشت کولو سرا فملاقیه نو تبدیق پل رب سر ملاقی شی یا بتبیق پل کسب سر ملاقی شی. رب تا چروانی نو د خپل استعداد مطابق محنت مشقت کے کبدیو نافرمانی کے او کد خیر کارون کے پل رب طرف تروانی. یا ایها الانسان اے انسان انک کادح بے شکت تکلیف برداشت کون کی دا کدح مانا دا چې په یو کار کې پورا خپل توانائی خرچ کے خپل قوت پکې خرچ کے کدحن الى ربک الى لقاء ربک دا خپل رب ملاقات لرواله نو دې کې محنت مشقت برداشت کے اللہ دا تلار خولی دی عقل در کڑے دے نو دا خپل کوشش رخ صحیح طرف تکا دنیا پریک دو دا آخرت فکرو کا نو فملاقیه تبا دے خپل رب سرا ملاقی شی ملاقات با دا خپل رب سرا کے نو چه صدی کڑی نیک عمل لے که بد عمل لے کری نو رب سر و مخامخ شد آگئی صاحب کتاب بدر سروشی. فملاقیه دے که دا ضمیر دے کدح تراجے دے تب دے خپل محنت مشقت طرف تا ملاقی شی دے خپل محنت و مشقت با اوینے رب لبلار شی او چې څه دې کړي هغه به هلته بیا مومې که ښه دې کړي د هغې بدله به ومومې که بد دې کړي د هغې بدله به بیا مومې. نو ملاقیه کې دا هی ضمیر دا دې کدح ته دی یا ملاقیه کې دا ضمیر رب طرف ته دی. نو بیا دا چې هر انسان په آخرت کې د خپل رب سره ملاوېدونکی دی حساب کتاب د پاره د الله مخکې پیش کېدونکی دی نیک دی او که بد دی کافر دی که مؤمن دی د انجام به هلته د رب په مخ کې ښکاره کېږي. اوس داغه ابتدا دا چې عمل نامه چاته په خیت لاس کې ملاويږي چاته په ګس لاس کې ملاويږي. خلاص والا دی به جنت ته ځي د جنت لا زوال نعمتونو ته به ورځي او ګس طرف باندې چې ملاويږي د دوزخ طرف ته رواني دا علامه ده دې چې دا کافر د دوزخ ته روان دی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه پس ارغسوک چاگت ورکلش وعملنا مدد كتابه وعملنا مدد بيمينه فخلاص دد فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
پس در دے چې د سره به حساب وکړي شي حسابا یسیرا آسان حساب کتاب چې چاته عمل نامه په خلاص ملو شولا نو آسان حساب کتاب به وشو جنت ته بلاړ شي او د خپل کور بندیانو سره یارانو دوستانو سره ملاویږي په خوشحالی باندې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی من حوسب یوم القیامت عذبا چا سره چې قیامت پر حساب کتابو شو هغه په عذاب شو کم بنده سره چې په قیامت کې حساب کتابو شو نو دا سره تباہ و برباد شو هلاک شو عائشہ بی بی ہوئی چې دې ده کې حساب یسیر اسا مطلب شو چا سره چې حساب شو غرق شو عذاب نه بچ کیږي نو عائشہ بی بی د حساب یسیر بیا څه مطلب دی نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې حساب یسیر دی چې الله فرمایلی دی نو د دې حقیقت دا دی چې د سره مکمل حساب کتاب نه کیږي بلکہ صرف دا اللہ پا مخ کی پیشی قدر اوشی او چا سره چې د عمل پورا حساب کیږي دے بالکل نه بچ کیږي من نوقش عذبا چې مناقشه وسه دا دی ولی کړی دو دا دی ولی دا دی ولی کړی دو دا دی ولی کړی چې دا خبردار دی کې بچ کېدل نشته او دا حساب یسیر دا چې بس کاغذ مخ ته ورکړ شو ټک مار پکېږي زمخ کې ځه تمخ کې دا نو ګوري اسی او ګوري نور ورته حساب کتاب نه کوي نو د حدیث مبارک نه معلومیږي چې د مؤمنانو اعمال د رب په مخ کې اسی پیش کړی شي او د ایمان د برکته هر عمل باندې د سره مناقشه نه وي دقه ته حساب یسیر وي بیا به دې راشي خپل کور والا ته نو دې کور والا سره دې خبرې کوي دا کور والا نه څه مراد دی د جنت حوران ته مراد دی چې دا د کور والا دي هغې ته وی راشه زما عملنامه وګوره که نه څونه نمبر یې مې اخېستي وګوره ما خو پټاپ یم د ټولو نه زیاتې نمبر یې مې اخېستي دي نو هر چا ته خپله عملنامه ښیي یا د دې اهل نه مراد دا دی چې په دنیا کې د کوم اهلو عیالو هغوی ته وی راشه زما عملنامه وګورئ هغیم کامیاب دی دا کور خلق دا بزرگ دا کور خلق اغم بزرگان دی نا اغم کامیاب دی نوی تراشی زما عمل نامو گورے خوش خبری ولی ورکی سڑے چه پاسیو دا نمبر ڈیری کنا گزٹی کرتی دی نا دے پلارم ارچاتا ہوئی چه کوشش کئی چه زر کور تزانو رسو ما نا دا کور بندیانو تم زر علوی چه راشے کنا مانن دونو نمبر واغشتو نا پا قیامت که چه دل عمل نامو ورکلی شلا نو دے حورانو تم الوی او دا کور اهل و عیال دا دنیا اغویت الوی فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هر چه اغا سوک دی چه دل ورکلی شو عمل نامه دا بیمینه پخپل خلاص بانده فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چدتبا اکریشی حسابا يسيرا آسان حسابو وينقلب الى اهله دے با واپس لارشی الى اهله خپل کور والوتا مسرورا پا خوشالے باندے ند صدا یرشترے نہ دا اللہ دا غصے و دا غضب یرشتا دیر پا امن باندے پا اطمینان باندے خپل یاران دوستان خپلوان اغویل بلار شو خوشحالی مناوی ورطوی زما عمل نامو گورے وینقلب الى اہلہ مسرورا واپس کیگی دی خپل کورتا پل اہل و عیال تا مسرورا پا خوشحال ایبان نے
واما من اوتی کتابه وراء ظهره، هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو عمل نامه د وراء ظهره، رستو د شاده ده نه. بعضې کسانو ته عمل نامه په ښي لاس ده او بعضې ته په ګس لاس ده او بعضې ته په شا ده. په شا داسې چې دا لاسونه یې وله شاته تړلي دي، نو په شا وله عمل نامه ورکړي شي. واما من اوتی کتابه، هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شوه دته عمل نامه ده د وراء ظهره، رستو د شا ده ده نه. فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو، پس زر دی چې دی برابلی ثبورا مرگ، وی خدای مرگ راولی چې د دې مصیبت نخلاص شما. د عذاب د یری مرگ غواړي، و دغه ځای کې بیا مرگ نشته دی. په دنیا کې چې سړی تنګ شي نو مرگ غواړي، د ده دا خیالي چې پس د مرګه جوړ په قلار بشم. و چې دنیا کې عمل داسې دی کړی چې آخرت دی د ډمبرو لرګی دی، نو سبا خواته بیا مومي. وی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کی بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور صبر سو کہ کدھر جائیں گے. اوس په دغه ځای کې به دی مرګ غواړي چې خدای ما مړ کې، خو خدای دې وژني نه. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نه به پکې مري نه به رغېږي، نه جون نه مرګ. فسوف يدعو ثبورا، پس زر دی چې دی به بلي مرګ لره. ويصلى سعيرا، داخل بشي دی اورتا. انه كان في اهله مسرورا، بے شک دی پخپل اہل کے پا دنیا کے مسرورا دیر بیغمو، دا آخرت فکر ورسرنو. پا دنیا کے دا آخرت نہ بے فکرو، دا آخرت دا بدلے فکرے نو کرے، دا غم نہ خبر نو، اس پا غم کے گرفتار دے. دنیا کے سوک غم جنو، اب آخرت کے خوشحال ہے، اور چلی دنیا کے خوشحال ہے لینا التب غم جنی. انه ظن ان لن يحور، بے شک د خیال او گمان کو ان لن يحور چې دی به واپس کیږي نه آخرت ته. د حساب کتاب خیال نو، د الله په مخ کې واپس کېدل او درېدل خیال نو، د الله په مخ کې د ذرې ذرې د حساب فکر نو. نو ځکه په دنیا کې په هر شي باندې لکه د زمري ورته ډېر زړه ورو د ګناه په کارونه به ورته. انه ظن ان لن يحورا، د خیال دا دی په دنیا کې د خیال دا ان لن يحور چې دی به الله ته نور واپس کېږي بلا ولې نه. ان ربه كان به بصيرا، بے شک رب د په ده باندې بیناو، الله لیده چې د بس کولی. د پیدایش نه تر مرګه پورې الله د نظر لاندې وي. پیدایش نه مخکې روح دې کم ځای و، بدن دې کم ځای و، الله ته معلوم و. بیا دواړه الله یو ځای کړل. عقل فکر یې درکړه چې څه دې کول، نو هغه الله لیدل. په ژبه دې څه وی، په زړه دې څه تېرېدل، په لاس پو په اندامونه دې څه کول، دا ټول د الله د نظر لاندې. نو الله خوشي نه پرېښې. فلا اقسم بالشفق، فلا اقسمو پس قسم خورما، لا لفظ زائد دے. فلا اقسمو پس قسم خورما بالشفق، پا شفق باندے. ما خام چې نور پروزی نو دا اسمان لمن کی سرخی ښکاری، دغه سرخی تا شفق وی. نو دا اسمان پا لمن کی سرخی پاغی قسم خورما. واللیل وما وسق، قسم خورما پشپا باندے، قسم ملی پشپا باندې وما پاغس باندې وسق چې د شپې راجمع کړي وي، شپه کې څه راجمع کېږي په هغې ټولو باندې قسم. چې دا مخلوقات د ورځې ګرځي، انسانان حیوانات د خپل رزق په تلاش کې ګرځي، او چې شپه شي نو حیوانات خپلو جالو ته راشي، انسانان خپلو کورونو ته راشي، خپل ټکانې له راشي. والقمر اذا اتسق،
قسم می دی پس پومے باندې عزت تسقا چې کله دا پوره شي د سورلسمې سپومې پوره شي حد کمال ته ورسېږي لترکبن طبقا عن طبق خامخا به تاسو خیږئ د یو طبقې نه بلې طبقې ته په دنیا کې مختلف حالات در باندې راځي کله یو حالت کې کله بل حالت کې لترکبن طبقا عن طبق طبق قط فقط طبقه فطبقه جمع طبقات لترکبن رکوب په معنی د سورلی دی دې کې مطلب دا دی چې بني آدم همیشه د یوې طبقې نه دویمې طبقې ته ورسور شي یوې پوړۍ نه دویمې پوړۍ ته ور وخیږي انسان د خپل پیدایش د ابتدا نه انتها پورې په یو حال باندې نه دی کله په یو حال کله په بل حال یوې درجه کې وي بیا بله درجه کې پیدایش نه مخکې د کائنات په دې ذراتو کې خور وور پروت دی بیا دغه د کائنات خورې ورې ذرې د انسان بدن ته راغللې خوراک په شکل کې بیا وینه جوړه شوله د وینې نه نطفه جوړه شوله نطفه سپین رنګ کې وه په رحم کې پرته ده بیا تې وینه جوړه شوله چکه وینه شوله ورپسې بیا جویلې شوې قطره د غوښې جوړه شوه بیا پکې اډوکې او اندامونه جوړ شو بیا ورته غوښه ور واچولې شوله دا طبقات دی یو طبق نه بل طبق ته ور اوړي بیا چې کله جسم برابر شو د مور د رحم نه د کلمې په ذریعه باندې هغه د حیض وینې ځوې د ده د بدن ته ورځي او دی پې غټېږي بیا د دغې نه پس دې دنیا ته راغی او بیا د هغې په دی پاک تک سپین پی وله الله ورکوي بیا دغه خوراک نه پس رو د دنیا خوراکونه شروع شو 2 کاله کې دی د پیو نه منع کړی شو او بیا د دنیا خوندور خوراکونه هغې کول رو په خړپوسو شو په ګرځېدو شو لوبو ټوقو کې وخت تېرېده بیا د تعلیم دور راغی بیا جوان نوجوان پوخ عمر واده شو بچیو شو ورپسې بوډا شو د بوډاوالي نه کمزوري تر دې چې د مرګ په پوړۍ کېناسته او آخرت طرف ته پورې وته لترکبن طبقا عن طبق کله په یو طبقه کې او کله په بله طبقه کې مختلف بیماریان هم راځي چې د ټولو بیماریانو نه بچ شي د زوړوالي او د بوډاوالي نه بچ کېږي او د زوړوالي بوډاوالي نه پس د مرګه نه بچ کېږي چې مړ شولې نو بیا څه وشو قبر ته لاړې دا یو ویټینګ روم دی که د دنیا کردار دې خشته و نو خشته ویټینګ روم کې او د دنیا کردار که دې خراب و نو یو خراب ویټینګ روم کې پروت دی فکر کوه ان الی ربک الرجعه بنده ستا رجوع به الله طرف ته کېږي الی ربک المنتهی رسېدل دې کوم ځای کې دي خپل رب طرف ته ستا انتها ده نو دې وجې نه په دې دنیا کې سوچ فکر کوه پیغمبر علیہ السلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب په دې دنیا کې داسې اوسېږه لکه چې ته مسافر یې غریب ناشنا مسافر د بل ځای راللی سوره دې په دې ځای کې اوسېږي او بیا به ځې نو دا غریب مسافر ته وایي خو چې دې لږ وخت تېروي نو دې ته غریب وایي او بعضې بنده خو داسې وي چې وخت هم نه تېروي بلکې په لاره تېرېدونکي وي نو کن فی الدنیا کأنک غریب داسې یې لکه یو مسافر او عابر سبیل یا په لاره تېرېدونکي ځان حساب کا دلته د اوسېدو وخت هم نه دی دلته د دمې وخت هم نشه په لارې تېرېدونکي جوړ شه
نو دې طبقاتو ته خیال کوه چې څه به کول غواړي دې پسې به څه قدم وي دې پسې څه قدم. لترکبن طبقا عن طبق خامخا به تاسو پورته ورخېږئ د یو طبقې نه بلې طبقې ته. فما لهم لا یؤمنون پس څه شوي دي په دوی باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. ولې ایمان نه راوړئ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون کله چې په دوی باندې قرآن ولستی شي لا يسجدون نه سجده نه کوي. چې قرآن درته ولستی شي نو سجده کوه عاجزي کوه سجده وکړه. بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه خلک چې کفر یې کړی دی یکذبون نسبت د دروغو کوي حق ته. والله اعلم بما يوعون او الله خبردار دی بما په هغه څه باندې یوعون چې دوی په ځان کې راجمع کوي. دوی په دې خپل ځان کې په دې زړه کې کم تکذیب راجمع کړی دی د دین اسلام سره کم کینه بغض حسد راجمع کړی دی الله په خبر دی. فبشرهم بعذاب علیم پس زیر ورک دوی ته د عذاب علیم د دردناک عذاب زیر ورک الا الذین آمنوا مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعمل یې د نیکۍ کړی دی هغوی له عذاب نشته دی. لهم اجر غیر ممنون هغوی لپاره داسې اجر او ثواب دی غیر ممنون چې هغه بې انتها دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.